أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة الزمر تنزيل الكتاب خب اهتمام نازل کړی شوی دی دا کتاب من الله د الله د طرفه العزيز الحكيم چې زور ورو حکمتونو ولده. اول آیت ته په سورۃ الزمر کې آیت عنوان د صدق د قران کریم چې قران مجید رښتینی کتاب دی او د قران مجید تعریف کیتا تا پیژنګلو چې دا منزل من الله د الله طرف نازل کړی شوی دی. دا افترا نه ده چې دا ځانه دا جوړ کړی نه دی. تنزيل الكتاب من الله امام طبري الذي نزلناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم کتاب چې مونږ ته نازل کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم د دې نازلول د الله طرف دی. دا الله را لګری دی جبريل ته تراوړی دی سمرقندی موي معنا دا دا چې نزل جبريل بهذا القرآن من عند الله. جبريل دا قرآن تا تراوړی د الله د طرفه فراوی چې دا دغه معنی ترغیب او د اغراء پرته ده الزمو معنی ده پدې کې. مثال دا دی چې کتاب الله علیکم سورۃ النساء 24 آیت پیش کړي یعنی الزمو والکتاب والقرآن چې دا قرآن الله را لګل دی داخله کوونی سه ټینګیونی سه دازده کې دا اور عمل پیو کې. او د کتاب نه مراد دی آیت کې قرآن دی. امام قرطبی لیکي د فرا قول نقل کړي کتاب د پدې وجوي چې لانه مکتوب زکه چې دا لیکل شوی دی. اوس خدا سے کافر پیدا شوی دی ګوروي نعوذ بالله قرآن نه پیغمبر لیکل او نه هغه لیکل رستو خلکو دا لیکل دی وي بکواس خبره ودا کوي بکواس خبره به علم خلک زر دغه خلکو په خبره کې راشي. دا انډیا کې اوس یو کافر پیدا شوی قرآن نبی ما چې 65 آیتونه دي ګزوم ردي 200 د پاسه هغه مال لري ما بل قرآن جوړ کو جهاد آیتونه مې تل لري دا به وی خلکو رضان نه نباسي دي نبی او وی قرآن کہاں تھا کس نے لکھا اعتراض به شروع کی نه صحابو لیکا کنه صحابو لیکو وطور وکتاب مستور سمانه ده صحابو بلیکا نبی اسلام چاول با جبریل بو تو یاد بشبل دا لوح محفوظ کې کتاب مکنون دا څه دی ویلی شي لوح محفوظ رستو لړ شبه بل قرآن کې اخر کې وګورئ د بروج او تاریخ ووشه التنا قرآن راغی لیکل راغی نبی اسلام بیات کو صحابو باندې بیات کړي بیا به کاتبان روخت لغیب ولیکو علم د چانی نبی غلط خبرې کوي ابل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کتر صحیح استاد نے اسلامیات وی دا د بو چې حفاظت په دوه قسم ده حفاظت فی الصدور او حفاظت فی السطور. دا فرست ایئر کې بنیادی کوېشن په دغه کې دا ده اسلامیات لازمی کې یا اختیاري کې چې په څو کې سم باندې حفاظت د قرآن دوه طریقو سره شوی ده. امام رازی لیکي چې آیتونه د قرآن کې هغه ډیر دي چې هغه موږ ته دا ښکاره کوي چې قرآن الله را لېږلی دی. تنزيل من رب العالمين سورة الشعراء وإنه لتنزيل من رب العالمين. تنزيل دی بدګ لګ را لګل شوی راغلی دی رب العالمین د طرفه. سورة فصلت 42 آیت تنزيل من حکیم حمید. حکیم و حمید د طرفه د آزاد هغه ذات د طرفه د قرآن راغلی دی. سورة فصلت اول او دویم آیت کې دا خبره شته حامیم تنزيل من الرحمن الرحیم. قرآن دا لګلی شوی د رحمان رحیم د طرفه. العزیز قرآن دا غزا د طرفه راغلی دی چې زور ور العزیز فی انتقامه زور ور د انتقام چې اخلي بدل اخلي اغستی شي په قادر دی. شیخ بوی چې اشاره د صفات او د قدرت ته العزیز کې. الحکیم حکمتون ولده په تدبیر د مخلوق او د خلق دغه حکمت وی. نو ته شک مکوا په دې قرآن کې چې دا د بل ذات طرفه دی نه دا د العزیز او د الحکیم ذات طرفه دی. الحکیم اشاره د صفات او د علم ته
انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. انا انزلنا یقینا مونږ نازل کړی دی الیک تا ته الکتاب کتاب، اے پیغمبر مونږ ته د قرآن را لېږلی دی بالحق د حق د ښکاره کولو دپاره. فاعبد الله نه عبادت کوه الله لا مخلصا له الدین خالص کوونکي هغه دپاره بندګي یعنې اطاعت. دې آیت کې د قرآن د نزول مقصد ذکر کړي، د هغې نه اجمالي تعبیر کړی دی بالحق سره. چې دا قرآن متلبس یعنی مشتمل دی په حق باندې. بیا د هغې حق یعنی د مقصد تفصیل دی فاعبد الله سره. دې آیت کې دننه فاعبد الله بیا تفصیل کې د دغې حق کم دی. قرآن دې راغلی چې د الله عبادت وکړه، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دا هغه خبره شوه که نه، هغه چې ما خطبه کوي چې زما په نظر تفسیر دا دی. خلک بک وګوري د قرآن مطالعه نه کوي، بیا وایي چې داسې وایي. فاعبد الله سره د هغې مقصد تفصیل کوي چې هغه توحید فی العبادت والالوهیت دی. قرآن څه دپاره راغلی؟ د حق د اظهار دپاره. حق څه دی؟ فاعبد الله مخلصا له الدین. قرآن په دې مسله راغلی دی چې توحید فی العبادت او توحید فی الالوهیت خپل کا. انا انزلنا الیک الکتاب یقین مونږ را لېږلی دی تا ته کتاب اے محمد صلی الله علیه وسلم. کتاب نه مراد قرآن دی. جبریل تا ته کتاب را لېږلی راوړی دی، قرآن نه راوړی دی. امام رازی وی چې ګوره مخکې تنزیل وی، اوس وی انزلنا انزال ذکر کو. دا بس کېږي لفظ التنزیل نه پته لګي. یشعر بأنه تعالی انزله علیه نجما علی سبیل التدریج. تنزیل نه پته لګي چې الله دا قرآن نبی وسلم ته لږ لږ را لېږلی تدریجن. او انزلنا وی انزال د هغې نه پته لګي چې انزله علیه دفعة واحده. دا دفعة واحده په یو ځای راغلی دی. یو ځای وي چې یو ځای راغلی، بل ځای وي لږ لږ راغلی. امام رازی وی که انزال او د تنزیل دغه فرق تاسو چې کوم وایې دا صحیح وي چېرې نو جمع بیا په دې طریقه باندې کو چې انا حکمنا حکما کلیا، چې موږ دا فیصله کړې و کلي چې دا کتاب به تا ته دررسي. دا کتاب به تا له موږ درکو ټولو. دې ته بیا انزال وي. اگر چې په یړ نه دی راغلی خو موږ تا ته ټول را لېږلی دی، لږ لږ هم را لېږلی. خو لیکن تا ته بیا موږ دا در رسولی دی لږ لږ د مصالح په اعتبار سره د هغې په موافقت که نه چې څنګه ضرورت علی وفق المصالح وهذا هو التنزیل. دې ته بیا تنزیل وي. دا جواب کړی. هسې شیخ بابې په درس کې چې انزال دې ته وایي په یو ځای راتلل که نه، او تنزیل لږ لږه د لوح محفوظ نه چې کوم عرض سماوي دی نږدې اسمان دی یې ته په یو ځای راغلی، بیا د هغې نه لږ لږ راغلی. خیر جوابونه دواړه دي. امام رازي ډېر لوی عالم دی. رازي هغې عالم هغه ته به یې وې څه به کپړې جوړولې، خرڅولې به یې، رنګولې به او یا وینځلې به یې. دا چې ټول پروسس به دی نه هغه به یې کولی دی رازي وې. الرازي. نو قرآن مونږ را لېږلی دی بالحق د حق د اظهار دپاره. امام طبري وی چې بالعدل مونږ په عدل او په انصاف سره را لېږلی دی. انزلنا الیک هذا القرآن یأمر بالحق والعدل. مونږ دا قرآن دې دپاره را لېږلی چې حق او عدل به دې نافظ کړي، دا به ښیي، د دې بیان به کوي، وضاحت به کوي. د دغې حق او د عدل نه یو دا دی چې یوازې د الله عبادت وکړه. ان تعبد الله مخلصا له الدین. دغه دین د هغه د بوتانو نه دی چې د هغې اختیار او ضرر د نفع دغه نشته. کتاب نه مراد هم دلته کې زجاج وایي چې ګوره قرآن دی، قرآن مونږ را لېږلی بالحق بالصدق وليس بباطل وهزل. قرطبي وایي فاعبد الله. امام ابن جوزی وی چې موحدا لا تشرک به شیئا. دستور ټوټه
عبادت الله لخاص کا موحد شه توحید مون کې شا شرک مکو دا سره مشرک و دا سره ایسیزم قرآن په حق سره راغلی قرطبی وی چې بالصدق وليس بباطل وهزل قرآن د صدق د رښتیا او د بار راغلی د رښتیا او سره راغلی د باطل او د باطل د پاره او د باطل سره او د غب د پاره او غب نه دی د پاره نه راغلی دا غب خبرې نه دا سیریس کلام دی امام رازی وی چې بالصدق دو توجیهات کیږي دو توجیحات تی بدے گا انزلنا الکتاب الیک متلبسا ملتبسا بالحق ملو دے دا حق سرا حق پدے کے دے حق نڑک دے حق بانے مشتمل دے ملتبسا بالحق والصدق والصواب رشتہ دی پاکے و حق خبر دی بدے کے یعنی آغا خبرے چی منگ پدے قرآن کی یخی دی لکا توحید ثابتی دلو نبوت و آخرت یا تکالیف مونږ په انسانانو باندې یخي منځ روزه او حج زکات وغیرہ فهو حق وصدق هغه حق دی او هغه صدق دی یجب العمل به والمصير الیه هغه باندې عمل کول واجب دی اب ته خامخا کې هغه ګور حق کارونه دي امرازي وي مونږ چې په دې کې کوم خبره ثابت کړي توحید او نبوت او آخرت او کم تکلیفات انسان او پیریم د کوم څه مکلف کړي نه حق او صدق دی ها د بالحق د امانه ده یو توجیه دغه وا یا دویم توجیه پدې کې دام مراد کې دي شي چې ان انزلنا الیک الکتاب بناء علی دلیل حق موږ چې قران دا لګلې دی هغه په حق دلیل بنا ده یعنی قران د الله طرف راغلی دا رښتیا دي پدې کې دروغ نشته ده ځکه چې فصحا هغه عاجز شوی دي د قران د مقابله نه خانو قرآن راغلے دے پا حق راغلے دے یا حق دا دے فعبد اللہ مخلصا له الدین فعبد اللہ نتا عبادت کا ود اللہ قرآن دے مسئلے راغلے دے مخلصا له الدین خالص کا ان کیا دا پارا دا دین دا عبادت دا پرما بردار خاص اغلے کا ود بل چا بندگی مکوا قرآن پا حق راغلے دا حق دا اظہار دا پارا راغلے دے حق دا دے جتا صرف اور صرف دا اللہ عبادت کوا خالص کون کی شاید اغدا پر دا عبادت امام تبریوی چه فخش علی اللہ یا محمد بتوعا خاص دا اللہ دا پارا تو خشوع اختیار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت خصوصی دا غدا پارا گوا واخلص له الالوحہ الوحیت خاص اللہ لگمنا یواز دا عبادت گوا اغلا عباداتو کے شریک مجوڑا والا کا سنگا چه دا بوتانو والا کی کما فعلت عبادت الاوسان اللہ لیم کی بوتانو لیم کی نا تا دا بوتانو مکوا مخلصا له الدین شاہ دین عبادت دین دے کنا دا دین و دا عبادت صرف اغلا کوا خام دا اللہ دا پارا دین اختیار کا دین اغلا کوا بل چالا مکوا دینو منز عبادت دا دین دے دین خواہ دا جسوکی اغتا دیندار ہوئی کنا نا دیکھ سب گرانوالی نہیں سے جی دین سنگا یارا توحید دین دے بالکل منزم توحید دے ہو توحیدم دا منز دے کنا بل چالے کنا ہو شرک ہے کنا توحید دے خراب کو توحید مانے آوازے والے تاو سر بل سڑے بل مخلوق شریک کو سمرقندی فعبد اللہ مخلصا له الدین استقم علی التوحید توحید باندے ٹنگ شام اور دا اللہ عبادت باندے ٹنگ شام مخلص خالص کون کی شدال عبادت پاک صاحب اللہ لے گواہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره لیکن مراد قوم نے امام سمرقندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک نہ کہو کنا یعنی وحد اللہ تعالی ولا تقولوا مع اللہ شریکا سمرقندی وی اللہ یو منے غسر شریک منے مگنے موائے حدیث نقل کړي د امام قرطبی حدیث حسن دی د ابو هريره رضی الله عنه چې وسړیو ته وی چې الله رسول انی اتصدق بشیء واصنع الشیء اريد به وجه الله وثناء الناس یو سیس خیرات کوم یو کار کوم خو نیت می دای چې الله پاک رضا شي او خلق زما صفات وکي دې دا پاره کوم دغه چې یو تنظیم جوړ شو مردان کې ناغیم وي چې موږ دې د پاره کار کوو چې زموږ نمو شي په خلکو کې دې د پاره د خلک ماشومان لوخي وینځي بل کیمرا دا دې لکو چې پدې مې ترل بس ډېر ټاکې دو چې ردا وګوره نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل حدیث کې مخکې دا خبره ده چې والذی نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه
پاک ذات مې قسم چې دغه په اختیار کې د محمد صلی الله علیه وسلم نفس او ساه دی الله پاک هغه څیز نه قبلې چې په کې هغه سره شرک کړی شوي شورک فیه چې شرک شریک جوړ کړی شوي تا انسان هغه سره شریک نبی اسلام دا آیت لستو الا لله الدین الخالص دا آیت لستو دا ربط چې ما کوم ویلو عنوان دا اصلا امام رازی لیکلی هغه وی چې ګور الله مخکې فرمایل چې ان انزلنا الیک الکتاب الحق الله مخکې دا فرمایل نه ان هذا الكتاب مشتمل على الحق دا غینه معلوم شو چې دا کتاب مشتمل په حق باندې حق په دې کې پروت دی رښتیا او ثواب په کې پروت دی نو پسې بعض حق بیان کو بعض حق اردف هنا بعض ما فيه من الحق والصدق اغسل وهو ان يشتغل الانسان بعباده الله تعالى على سبيل الاخلاص چې انسان دې د الله په عبادت کې مشغول شي په دې طریقه چې د اخلاص کوونکی هغه د لپاره عقیده خالصه د الله د الوهیت د خدای توبې خالص هغه عبادت کې بل چا د سجده نظر نیاز منښت او رکوع لاس پنامه او درېدل نه کوي بل چا نه پړ کې د خدای غونډه یې نه ښه یو دا ويتبرأ عن عبادت غیر الله تعالی بالکلیه او دا غیر الله دا الله نه ما سوا چې سدي کنه دا غیر د عبادت نه بالکلی ځان رون غړي نفعبد الله مخلصا کې دې ته اشاره شو چې د الله عبادت کې په اخلاص سره مشغول شه او دا غیر الله نه ډډه کول براءت کول د الله نه سوا چې سدي د غیر د عبادت نه ځان ساتل ناغه او پسې ذکر کړل الا لله الدين الخالص او پسې آیت کې ها دا غیر رب دې سره په دې طریقه راځي چې د توحید التبراءت د نور مخلوقات د عبادت نه دا غیر د عبادت نه ربط بیدا سره راځي د امام رازی د مخکینی آیت کې لیکلي ضروری نه چې آیت په سر کې دغه د تربط لګي کله کله هغه مخکې بل آیت کې مولګي الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى الا خبر شتا ته ځان پوي کا ګوره دا خبره اهم ده حرف تنبیه هته وي کنه تنبیه سړی وی خول دي کنه دا ټول معنا پدې کې پراته ده لله الدين الخالص یو د الله د پر خالص فرما برداری ده پتا باندې یوازې ګوره دا خبره لازم ده چې صرف اور صرف د الله خبره به منی خالص دغه باندې بل څوک به سره نه شریکه دا ګوره لازمی خبره ده دا دغه د پر دی ګوره بل چانه به خدای نه جوړه والذین اتخذوا کسان چې دی غنی من دونه سوا د الله نه اولیاء کارسازان دا خلک چې د الله نه علاوه نور کارساز جوړ کړي کار جوړون کې جوړ کړي کنه ننکو والو مالداري والو برکت والو جوړ کړي دي کنه د ولی لفظ ډېر معنی دي ولی جمع اولیاء ٹھیک ہے دوستم وي خدل د پمانه د کارساز دی لباب بده د پر ګور لباب بساته لباب بګوره لباب انتهایی اهم کتاب دی د پر ندی چې جوړی دي ندی داغي مبارک سوی ما نعبدهم دی داغي مبارک وای دلته کې حذف ته یقولون حذف ته هم مون خود دی عبادت نکو الا ليقربونا مگر دې د پاره کو چې دی مونږ نږدې کی الله الله تا زلفا په نږدې کولو نظریه دیو کدا مونږ د دې پاکانو خلکو عبادت زکه کو مونږ د دې پرختو عبادت زکه کو دی وي مونږ د دې پیر بابا عبادت زکه کو د دې نور دا پاک خلق دی الله ته نږدې دی مونږ پلیتیو نه الله زمونږ اور نه د دې هغه رد کینا نه مونږ دې ته وایو نه دی الله ته وای نظریه دیو کته دی دا نظریه د شرک په نظریه راځي ها دا نظریات خلکو ته وایي چې دا نظریه غلطه ده ته پلیت نه راشه کنه الله بری پاک کی کنه ما ولې مایوسه کیږي انه لا یؤس من روح الله الا الکافرون کنه نظریات خلکو له برابر کې ان الله یقین الله يحكم فیصله کوي بینهم دې ترمیانځ فيما پاغس کې هم فيه يختلفون چې دې بګي اختلاف کوي اختلاف دغه دې زموږ دي سره کنه مشرک سره زموږ بنیادی اختلاف دغه دی ان الله لا يهدي كن الله نه کامیابی من هو کاذب کفار غسوک چې دروژنو ناشکری زموږ سره اندامان کوي ټول مفسرین لیکي کن الله هدایت نه کی لا يهدي لا يرشد مان کوي لار نه سمو یا چاته کاذب کفار چې دروغجن وي دروغ وي دا دروغ دي کنه چې دی الله متنزدیکی دا دروغ دي کفار او ناشکر وي دي اوس ناشکری کې وګوره مخلوق الله سره شریکی مخلوق تعالی سره کړی دي سړیا دریم آیت
شیخ لیکي چې ګوره هر کله چې د اخلاص د عبادت نه هر کله چې د اخلاص د عبادت د الله نه ډېر خلک غافلو شرک او ریا وغیرہ کې مبتلا وو قرطبي دا ربط لیکلو کو تاسو ته یاد شي ناغي تنبیه د پاره په حرف تنبیه سره دلته دا فرمایل ها اور ربط امام رازم لیکلو هغه مولیکا دا قرطبي وغیرہ لیکل الا لله الدين الخالص او دا علت د امر د اخلاص فی العبادت ته اخلاص فی العبادت د حکم د پاره دا علت ته وجه ده د تفسیر ته خپل وضاحت دغه ضرورت ده چې ډېر عالمانه ده الا لله الدين الخالص امام طبری لیکي الا لله العباده والطاعه وحده لا شريك له ځان خبر کا ځان پوهیږه خو خبردار شه ګوره عبادت او اطاعت صرف اور صرف د یو الله د پاره دي د بل چا نه بګوره د ارباب او رب نه جوړه خالصتا لا شریک لا شرک لاحد معه فيها خالص او اخلص او مخلص د الله د پاره دي په دې کې غسر بل څوک شریک نشته فلا ينبغي ذلك لاحد دا اچا د پاره نه خایخه ځکه چې داغه نه علاوه سدي ټول داغه نخکته دي په مرتبه کې داغه نخکته دي نخکته مرتبه والا مملوک لدا خای چې د خپل مالک حکم ومني ستا زما هیڅ اختیار نشته موږ دغه غلامان یو سمرقندی ولله الدين الخالص له الولایت والوحدانیه واقع اختیار او وحدانیت صرف داغه سوګوی الدين الخالص نه مراد اسلام نه ګوره نور اسلام نور دینونه الله نه قبلي ګوره هغه خالص نه دي صرف اسلام دین اسلام خالص ته سمرقندی وی یقالو سره وروړیږي چې دا تفسیر کمزور دی خو ته زده کا چاو کو نوم ټیک ته بس دین اسلام کې توحید ده کنه عقیده دغه بنیادی عقیده توحید ده ابن جوزی وی چې الا لله الدين الخالص معنا الخالص من الشرك چې خالص وی پاک وی د شرک نه دې ته اخلاص وي وما سواه ليس بدين الله الذي امر به داغه نه راو چې کم دین نه دي کنه د الله دین نه الله ون الله دا حکم نه کړم هغه د الله دین نه چې په کې شرک ته پای کې سجده را پای کې غوا ته سجده را مخلوقات ته سجده را بت ته سجده را دا خو شرک ته مړه دا خالص دین نه دی خالص دین اسلام دی امام رازی ډېر وضاحت کړي په دې باندې هغه وعلم ان العبادة مع الاخلاص ځان په دې پوهیږي چې عبادت سره د اخلاص لا تعرف حقیقتا دا حقیقتا نشي پیژندل تر سوچ موږ توحید تر سوچ موږ عبادت صحیح نه پیژندل هغه څه نه پیژنې چې هغه د اخلاص منافی دي خام عبادت چې عبادت څه د امام رازی فهي فعل او قول هغه یو کار کول دي یا یو وینا ده او ترک فعل یا یو کار پر خودل دي او ترک قول یا یو وینا پر خودل دي یو خبره کول دي او ذکر کې تلاوت کې یو خبره نه کې یو کار کې یو کار نه کې ويؤتى به لمجرد اعتقاد ان الامر به عظیم يجب قبوله اور عظیم ذات او لوی ذات دا حکم کړی دی دا منل ضروری دی بس دا عقیده ده واما الاخلاص فهو ان يكون الداعي له للاتيان بذلك الفعل او الترك مجردا هذا الانقياد والامتثال فان حصل منه داع اخر فاما يكون جانب الداعي لتع راجحا للجانب الاخر او معادلا له ومرجوحا واجمعوا على ان المعادل والمرجوح ساقط ګران خبر ګران الفاظ اخلاص دې ته چې ګور ریا پکې نه وي ځان خودنه پکې نه وي بل مقصد دې نه وي چې زما د شهرت شي او زما د خلق ما د القابات راکی وو شو د بل چا د یاره نه کې د بل چا د پاره نه کې بس خالص د الله د پاره کې د الله د یاره کې د الله د پاره کې او د هغه د رسول په خودل شي طریقه باندې کې د اخلاص ته اسانه خبره پکې وکم چې ریا او سمعت پکې نه کنه بل ته خودنه بل ته اورونه پکې نه دا ډت په موټولو کې نه راغلي دا منافی دی اخلاص دا غي د پاره د الله رضا د مقصد وی چې د اور نخلاص مو جنت ته لاړ شمه هغه دې د باره کې چې ګوره الله پاک بدا قبلی مالا به ثواب راکړي په دې به الله ما ته ثواب راکړي یا به دې په دې به زمانه عذاب لري کوي او دا چې خالص وي هغه د کبایر او د ګناہوں نه تب ګناہوں هغه سره نه ملاوي پاکي به دغه اطاعت د ګناہوں نه امام رازی لیکلی دا
والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى کسانو تو وری مانگی اتخذوا من دون الله اولیاء یتولونهم ويعبدون من دون الله. دا تفسیر کی کسان چې د الله نه علاوه کارسازان جوړ کړی دي د هغې سره تعلق هم ساتي ورزیوله او عبادت هم کوي د الله نه علاوه عبادت یې کوي. او وایي دا یقولون لهم او هغې ته دا وایي هغې خپلو بزرګانو ته پیرانو ته بوتانو ته کوم انبیاو نه دي دا جوړ کړي دي که نه انبیاو نه هم بعضې خلکو کارسازان جوړ کړي دي که نه عزیر علیه السلام او عیسی علیه السلام نن سبا خو رسول الله صلی نعوذ بالله خلک عبادت کوي. یقولون لهم ما نعبدکم ایها الالهه الا لتقربونا الله زلفى. غیر دا وایي چې ای الهو موږ ستاسو عبادت صرف دې دپاره کوي دا زموږ الله ته نږدې کې قربتا و منزلتا په یو قربت او منزلت سره زموږ درجه هغه ته ور اوچته کړئ تاسو چې ته ووایې نه بیا ما ته هغه ښه ګوري که نه او تاسو به هغې ته زموږ د حاجاتو سفارش کوئ زموږ کارونه به ورته پیش کوئ چې دا وکړه دا وکړه مالداره مې کړه ګاډی راکړه او ښځه وړو بچي دلته راکړه په دې فصل کې په دې کې برکت واچوه په دې منډۍ کې په دې دوکان کې دا به تا هغه ته وایې ته ما دپاره. امام طبري لیکلي ها والذین اتخذوا من دونه اولیاء سمرقندی عبدوا من دونه اربابا و اوثانا. اولیاء معنی کړه اربابا و اوثانا اتخذوا عبدوها چې عبادت کړه سوا د الله نه د نورو اربابو د نورو بوتانو د جوړ کړي. اولیاء ابن جوزی معنی کې الہتن الہه جوړ کړي دي الہه دا عام ولی په معنی نه ده په دې کې یهود داخل دي. ابن جوزی وی چې کله هغه وی عزیر ابن الله نصارام پکې داخل دي چې هغه وی المسیح ابن الله وجميع عباد الاصنام او د ټول د بوتانو هغه عبادت کوونکي هغه پکې داخل دي. امام قرطبی چې اولیاء نه مراد اصنام هم دي او خبر د دې محذوف ته قالو اما وختي داستو وی چې ما نعبدهم یقولون په دې کې ما پړته یقولون ما نعبدهم الا ليقربون الله زلفى. سمرقندی ویل یشفعوا لنا ويقربون عند الله دې لپاره موږ د دې عبادت کوو چې دې زموږ سفارش وکړي الله ته موږ الله ته نږدې کړي. زلفى قربا په معنی د قربا دی ښه د مصدر په دې دا راغلی دی ليقربون الى الله تقریبا دا هغه تقریبا نه دی دا جدا تقریب قرب نه دی نزدېکت چې موږ نږدې کړي الله ته په نږدې کولو زلفى نزدېکت. قطاده نه نقل کې امام قرطبي چې دې ته به ویلی شو من ربکم و خالقکم ستاسو رب او خالق او مالک هم څوک دی ومن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء. دا به د چا ووایي که نه چې اسمان نه باران څوک وري دا چا پیدا کړي دی به وي الله نه بیا چې به ورته ویلي وي تاسو د دې بوتانو عبادت ولې کوئ نو دی به لیقربون الی الله زلفى ویشفعوا لنا عنده. دا به په جواب کې ها چې الله مالک او رب معنی خالق معنی د ازمک ازمان هغه پیدا کړي باران هغه وري نه بیا ولې د بوتانو عبادت کوي دی به دا خو بزرګان دي نیکان دي په دې مقصد عبادت کو چې لیقربون الی الله زلفى ویشفعوا لنا عنده ازمک سفارش وکړي الله پاک ته. کلبی وی جواب هذا الكلام فی الاحقاف د دې کلام جواب الته کې دی سورۃ الاحقاف کې دی 28 آیت کې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه الته ولسم را پرې خېده هغه دې چې د الله نه علاوه کم خلق نیولو جوړ کړو نه هغه دې امداد ولې ونه کو هغه الهه ولې موږ تر نږدې نه کړل دي نشي را نږدې کولې مړه نه هغه ولې را نږدې نه کړو. سورۃ الاحقاف کې جواب ورکړ نږدې کې چتا ابو جهل صاحب خیال اوس کم ځای کې نږدې کو کم نه دی رسول دی دا نور چې ابو طالب او نور دی عبادتونه کول کنه اپ شرک مړ شول نه کم ځای کې دي او جهنم کې دي چا چې شرک راوړو د بوتانو د نظریات چا خور کړو عامر بن لحی نبی سلام ما څنګه ولید کلمې ځان پسې راخلې په ور کې ولی هغه د الله حق مخلوق لا ورکو نو ظالم نه چې ظلم کوي نو خدای هغه انجام دی کنه. والزلفى القربة زلفا څه ته وایي قربت نزدېکت ته هم. امام رازی لیکي چې ځان پوهېږه ان الله تعالی لما بینا کله چې الله وضاحت وکړو چې ان رأس العبادات چې د عباداتو اصل و رئیسها او سردار د الاخلاص فی التوحید اخلاص فی التوحید دی ها توحید ډېر خلک مني خو اخلاص پکې نه تا ونري دوسته
مشرکانو توحید منه کنه خو اخلاص پکې نه وکنه هغه سره شرک او توحید خو منه سي منه لکنه توحید فی العبادت او فی الالوهیت نه منه توحید فی الربوبیت خو کافر منی چې الله می ساتي پالی پیدا کړی ما دا خو منی خو جګړه په دغه مسله کې دا بدل ما ویلو جګړه په دغه کې دا چې دا نه منی نو او پسې امام رازی وی چې ګوره رأس العبادات ذکر کو اور رئیس تاغی الاخلاص فی التوحید نه اردفه بذم طریقه المشرکین او پسې د مشرکانو دغه طریقې او دغه د غلط عقیدې تنقید کو چې والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الله زلفا او یقولون غم دل کې د پدې کې حذف ته چې موږ د دې سيزونو د الله نه علاوه چې عبادت کوو سو عقلادی صغیر عقلادی کم چو عقلادی عقل وایدی لکه عیسی علیہ السلام دی عزیر علیہ السلام دی خلق عبادت کو د ملائکو ډیر خلقو پکې چاغي د نور سپوږمۍ د ستور عبادت کو ويعتقدون فيها انها احياء عاقله ناطقه او د خیال او چې دا احیا دي ژوند دي عقل لري او خبرم کوي او ستاسو سوزنو چې د خلکو عبادت کو چې غبوتانو ایت حیات ایت نه اصل هغه کې حیات مننه نما نعبدهم ویل ګورن پدې کې خدا ټول شامل دي کنه نو هم خو وی صاحب العقل ته وی بوتانو سره نه خي وی هغه جواب بیا دی کوي چې ګور داسې هیڅ یو سړی نه دی شوی چې هغه د یو لرګي او د یو کاڼي عبادت کړي بلکې هغه د کاڼي د لرګي په دې نظریه عبادت کوي کنه چې دا تمثال دی د کوكب د غستوري یا دا یو شکل دی یو پورټریټ دی پورټریټ چې په دې کې آسماني روحونه راځي او رانه نوځي خبر اورسره هغه لرګي کې شکلي تصویري لرګي نه به بوت جوړ کړو باز د کاڼي نه به جوړ کړو ناغي د کاڼي نه کو دا شکل کو دا شکل وال سړي د روح کو دان په دې پوي کا ګوره چې داونه چې د بوت عبادت کو تا ته پوره بو خان دي د بوت کو دا بوت وال د چا شکل دا غبه کو خام ويكون مقصودهم من عبادتها د دې دغه سیز مقصد بسو توجيه تلك العبادات الى تلك الاشياء التي جعلوا هذه التماثيل صور الله سچ میں د پښتو کې دا غیر عبارت متن ده نیکان بزرگان تیر شو دغه شکل نه د لرګي نه د غټ نه د کاغذ نه دغه نه به جوړول کنه نه دا نظریه به و چې دغه روح په دې کې رانه وځي مونږ ته جړه فریاد کو نه الله پاک ته وې زمونږه سپارښت هلته کې وږي امون دغه وایو چې دا شی نشته کاغه ته نبی لکه غلطه کې کاغه ته ولی لکه غلطه کې کاغه ته ستوري لکه هر څه لکه دا شرک دا ګناه ده نه امام رازی وی چې وحاصل الكلام لعباد الاصنام حاصل د کلام د عباد جدید اصنام او د بوتانو عبادت کوونکې ان قال وغدا جدی ویل ان الاله الاعظم چاغلوی الہ شکم ده کنه نن پښتانه په نامه د لوی خدای ولې نورم شته الله وای کنه د بسم الله دا معنی کی ان الاله الاعظم اصل کې دا بت پرستم پاتې شي سو وخت کې ودا د خواجه کوم کم د جمعون د جنس وي دا آتش پرست او مجوسو بابر تر وخته پورې اوس هم نو کبر پرست نه رسو ولې خبره په خلکو بدلېږي کبرون د سجدي سو کې دا پښتانه کوي کنه تر اوسه دې کې شرک پروت دی د اور بعد سے ملنګانو شیخ به چې کوڅه کې بنا سو اور به والو اور به نه مړګو دا آتش پرستو کنه ان الاله الاعظم اجل من ان يعبده البشر دلته خدا سے په دې سم کې داسې بوتانو چې اندوانه مې عبادت کوي د پښتنو به هم کو د پښتنو د سمو داسې بوتانو مو داسې قبرونو چې اندوان مو دراتله پښتنو مو دراتله شی مکسو ټول مکسو اریان بشه هر دور داسې بدی تر شوی دی توحید شیطان خدای ډېر غټ دشمن دی کنه هغه پښتون غیر پښتون نه ګوري ولکه دی دا داو کې چې په مونږ جنډه د پخوان ولاړه د اسلام نو دروغ وای کنه دغه محمد بن قاسم ته غزنوی ته بکنزل کې دی وغاړي ابل غړي د اسلام داوی کوي په مذهب هم پوه نه شو پته به بغم خاده کې ساده اسلام ولګي مړه ګورو جډه مې راولې کنه نه وره او زمولانو بچی دا چر کې کوترپان کې وته بونې استاد زامن دی غړه مې راوسته تر د علم جنازه وباسره ناغي دا و چې ان الاله الاعظم اجل من ان يعبده البشر اغلوی خدای چې دی کنه هغه ډیر پورته دی د خبر نه چې انسان دغه عبادت وکي
انسان د ودا پکار دی لایق دا خبره چې ان یشتغلوا بعبادت الاکابر من عباد الله دا پلیته خبره ده چې دې د لویو بندگانو د الله د لویو بندگانو د عبادت وکي لکه ستوري دي یا ارواح سماویه دي کنه ثم انها تشتغل بعبادت الله الاکبر بیا دغه سيزونه د الله عبادت وکي مونږ د دیو کو دي د الله وکي فهذا هو المراد من قولهم ما يعبدهم الا ليقربون الله زلفى دا عقیده ده چې قرآن په تنقید کې چې دا غلطه خبره ده فلسفه ټوله غلطه ده سکندر دی چې تخلق وی سکندر دی ګریټ زو ته دی ګریټ نه ما اډر معمولی ساړو مشرک پلیته ذوالقرنین دی ګریټ واغ دی پرې موحد او قرآن نو مغسته ده ستاینه کړه د قرآنو دغه دی ګریټ ته ساړیا هغه د بوتانو عبادت وکاو نو د ستورو دغه سيزونو کوا کې پرستو یونان والا ارستو استاد همړ په دې باندې او چې هغه د بوتانو خلاف کړو نه ارستو دې یاره نه غږ نه کو بادشاہ وجلې په دې او ته شاګردان یو دی او تخته نه زه تخته منه جیل نه وکاګو دا به غیرتی ده بیا چاوي چې خودکشي وکړه چاوي چې پانسي شو چاوي چې زهر پیاله ورکړه بهر کې خو زهر پیاله خبره ډېره مشهوره ده پلیټ او افلاطون هم واحد هغه دا ویلو دا بوتان وسنه شو کوله د بیا دې نه غږ نشو کوله ان الله يحكم يقين الله فیصله وکي بینهم د دې پمینس کې دا غډل پمینس کې چې دنیا کې دي ځان نه کارسدان جوړ کړی دي قیامت کې فیصله کوي دا مختلف ادیان ولا مختلف خدایان دي مختلف دینونه دي په هندوانو کې هم ګوره 200 فرقې دي انډیا والا کې ها دي کې ګوره بشمیر فرقې دا ګوره شمیر نه دی معلوم ګوره بشمیر فرقې دي بده کې ته کینې نه ګوره کوپړې بده او خو دې بچي خدای پاکه څوک پدې کې چې خپل مړ سيزي څوک داسې چې په بو کې ژوندې پرې دي شل کس مخلق دی بده سبق دا هدي چې هغه غوښه نه خوري صرف سبزي او دا پانی مانه خوري سبق دا چې هغه بيخي بربندم ګرځي سب مختلف بين اهل الاديان فيما كانوا يختلفون فيه من امر الدين ابن جوزي وي دي اديان والا مختلف دینونو چې پس کې ټسل لګنه دي چې په اختلاف او الله بو دراغي فیصله کوي قیامت پر ازو سجر دی مستحق دی سس هغه بو سره کې فيما هم فيه يختلفون في الدنيا تبروي هغه سجدي په اختلاف کو دنیا کې دې د سسې عبادت کړل دي هغه دا ټول بدی جهنم ته بوزي امام توبري سیوا دا هغه سړنه چې هغه اخلص مخلص صرف د الله دین اختیار کړل هغه توحید منل دي هغه سره هیڅ چیز نه شریک کړي فیصله بداسي ان الله لا يهدي ان الله هدایت نه کی توبري معنی کې الحق دین ته حق طرف ته چاته هدایت نه کی اسلام طرف ته توحید اقرار طرف ته لا يرشد معنی سمرقندی کې ابن جوزی کې من هغه څوک هو کاذبون جگہ درو جوړون کی په الله باندې الله نه پدان باندې باطل خبري هغه ورته پی الله ته نسبت کې دا غسو چې هغه سره نه خای دا ګماني چې الله نازوي نیولې دا کذاب دی کفار او ناشکر وی دغه نعمتونو ناشکر کوي انکار کوي دغه د ربوبیت او دغه د الوهیت من هو کاذب کفار کاذب پدې سمرقندی چې ملائک د الله نه لونه دي دا وي عیسی د الله نه زولې دا خبره کوي ابن جوزی کاذب هغه دی چې هغه دا وي چې الها به شفارس کوي الها کم چې موږ جوړ کړی دي مزعوم الها کفار ناشکر وی کفر د الله نه کوي دغه د عبادت نه انکار کوي کافر دا دی ابن جوزی چې نور الها جوړ کړی دي نیو هذا اخبار عن من سبق عليه القضاء بحرمان الهدايه او دا هغه چا باره کې الله خبر ورکړي چې الله د مخ کې نه فیصله کړی چې ته به هدایت نه کوي ازلی کافری دته هدایت بیان کی ختم الله على قلوبهم طبع الله على قلوبهم دا هغه آیت خلا اخیره ټوټه چې د مخ کې نه فیصله دغه د کفر شی لم يهتدي امام قرطبی ملکی اسلام ته غن راولي ورديت لكم الاسلام دينا رد په قدر یو باندې غوي امام رازی لگی والمراد ان من صر على الكذب والكفر بقي محروما عن الهدايه هغه سړی چې په دروغ باندې مصر پاتې شي کلک په پاتې شي او په کفر باندې اخته پاتې کیږي نه بقیا دی پاتې شي محروما عن الهدايه الله ته هدایت نه کی
او دروغونه مراد دا دي چې دیوی چې بوتان هغه الها دي او د الها دي خدایان دي او د عبادت مستحق دي عادت خپته چې دا جمادات دي لرګي دي ګټي دي سالټ سيزونه دي او خصيص دي بیکار هیڅ نشي کول سپک سيزونه دي په خپل الله سره جوړ کړی دي بیا هم دا دروغ وي چې دا هر څه ګول شي او دا کینه دروغ څه دی جهل او کفر خوره لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لو اراد الله كجر الله وختل ان يتخذ ولدا جنازه جوړ کی لاصطفى خامخ غور کړي به مما يخلق دا چانه چې پیدا کی هغه پیدا کی ما يشاء هغه چې خوښ شي تاسو به کړي ویل به وکړي پلان کې زمانہ زول دی هغه ویل دي نه دی ویل نه دی خوښ کړي سبحانه وغد نازولی نه پاک دی دا غنده خبره دی نسبت الله ته مکو هو الله الواحد اغه یو دی اغه الله یو دی زوی د پلار د وجود ټوټي مرکب شګنه نه واحد د مرکب نه وره چې تاغه ټوټي کې هغه اثراتی د پلار په زو کې اثراتی نه هغه بیا هغه کوم د خدای اثراتی کنه چشتنا کړي نه هغه واحد دی لا شریک دی القهار او زبردست کمزور نه دی زوته محتاج نه دی مړه د تسوي هغه قهار دی اما مقهور خو نه دی مغلوب خو نه دی قهار دی تسوي سنوي دلائل قائمی دلائل پیش کی په دې باندې چې هغه د ولد نه د نازوي نه پاک دی دوی چې رښتو ویل ليقربون الله زلفا د اولیاء جو کړی دی پاغي ولرت کوي چې مړه دا خو الله ویری نه دی د سر نه داشتنه ته د کم ځنه وي په دا غزور سي ضرورت دی ښا زجر دے ورد دے پا مشرکین فی العبادت باندے ہاں دی دا غیر اللہ عبادت کی نا دی ولدا بانک چی دا دا اللہ نازول دے او اللہ نائبان جوڑ کر دی دا کنا او اللہ دی تا اختیار ورکر دا خدای توب دا کارونو دا مانا دا اتخاذ الولد دا چی دیوی دا والا اللہ اختیار ورکر دا خدای توب دی آیت کیا دی عقیدی رد کی اور دی زمانہ کم دا عقیدی ردیر و جاہرانہ موجود دا چی خدا خدای نائبان نمانے نه بالکل نه منو مونږ ور اولیاء منو خو ولی خدای نه منو پیغمبر هم منو پیغمبر خدای نه شهید هم منو شهید خدای نه مونږ ټول منو داغي کرامت هم منو خو کرامتونه والا خدایان نه دي ام مخلوق ته سړی ډوړې خوري دو لذي بار لذي واده کوي بچو ته محتاج هر صدا محتاج دي ته سوي سنوي مونږ پیغمبران منو خدایان نه منو دغه خبره ده زمونږ د فرق دغه ده لو اراد الله يتخذ ولدا لو شاء الله اتخاذ ولد توبروي کچره الله وخت چې نازولي ونسي اگر چې دا کار غل نه خي توبروي لا ينبغي له ذلك دا الله سره نه خي مړه سمرقندي وی کچره الله اراده الله وخت چې نازولي ونسي لکه څنګه چې تاسو وایي کافر چې څنګه وایي علامه يزعم ما ينسب ذلك الى الله ابن جوزي وی امام قرطبي وی لو اراد ان يسمي احدا من خلقه بهذا ما جعله عز وجل اليهم کچره الله اراده کړی چې د مخلوق یو تن نوم ورګي د خپل نازولی کنه ندی خلکو ته پیدا نه پرې خچ ته مال خوخ کا تپلان کې عبادت وکړه تپلان کې ته نازولی وایا الله به نوم غسته وکنه چې پلانې زمانہ زوی نن پس د دربار ته زی دیو ما ته بر راخیږي ما ته به وې نه زو بیا تاسو کارونه کومه خصای گرفته به غړې خبره لستفا مما يخلق ما يشاء لستفا نخامخ خوخ کړي به پسند کړي به چونول به مما داغنه یخلق ما یشاء چې هغه پیدا کی څه غوړي هغه نه پسند کړو کنه لختارو من خلقه ما یشاء لستفا من سره لختار من الولد او خامخ پسند کړو غوړه کړو به نازولې ولد مما یخلق ما یشاء من خلقه مما یخلق معنا من خلقه د خپل مخلوق نه ما یشاء ان فعل ذلك ما یشاء معنا بس کچره هغه دا کار کوله کچره هغه غوښته لا اختار مما يخلق نه دا سینه دکړي سبحانه هو پاک ته هغه د شریکانو تنزیها لله ان يكون له ولد یا د مشرکان چې هغه د کم د شرک نسبت کې چې پلان کې هغه سره شریک دي هغه دینه پاک ته سمرقندی لیکي چې نزه نفسه عن الولد ځان په خپل ځان تنزیه بیان کړی د ولد نه او د شرک نه هو الله الواحد القهار غیکیو د زبردست اغه الله چې کنه هو الذي يعبده كل شيء اغه چې ټول مخلوق دغه عبادت کوي
نه که چېرې د هغه شریک وي که نه، د هغه نازولی وي که نه، هغه به د هغه عبد نه وي، هغه د هغه نازولی شي که نه، هغه د هغه بنده نه شي. حالانکه ټول څیزونه د هغه مخلوق دی، ټول هغه پیدا کړي دي، ټول دغه ملک دی، د کوم غړی د هغه نه دغه ولد راغی نازولی. نو هو الواحد، هغه واحد دی، لا شریک له فی ملکه و سلطانه، دغه په ملک او ملک دغه څوک شریک نشته دی. قهار دی، مخلوقات باندې زورور دی، مخلوق ټول دغه مخې ته سره ټیټه دي. فکل شیء له متذلل، ټول هغه ته مخې ته عاجز دي. خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. پنځم آیت. توحید فی العبادت د اثبات لپاره اول دلیل عقلی پیش کیو، دا دلیل آفاقی دی. آفاق و افق جمع دی کنه، یا آفاق و افق یو شی دی، اسمان او ځمکه چاپیره چې کوم طرفونه د آفاق وای کنه. دلالت کی په دې باندې چې الله تعالی خالق دی او متصرف دی او رب دی. د زمانه په اجزا باندې دا هغه اختیار چلیږي چې شپه او ورځ دی ها، او زمانه کې چې کم سيزونه تغیر راولي، چینج راولي، دغه اسباب دي لکه نور او سپوږمۍ، نه په هغه هم د الله اختیار دی زمانه باندې، او د زمانه چې کم سيزونه تغیر په زمانه کې راولي اسباب دي ها. توحید فی العبادت باندې اول دلیل عقلی آفاقی. خلق السماوات والارض، هغه پیدا کړی دی اسمان نو ځمکه بالحق، د حق د ښکارا کولو لپاره. یکور اللیل، راغوړي هغه الله شپه علی النهار پر ورځ باندې، ویکور او کور کی النهار او ورځ علی اللیل په شپه باندې. راخوري کور دی کنه، ډکنه کویرت، الشمس کویرت، سورۃ التکویر، دا ټول دی نه وته کنه. وسخر الشمس، وغد ځان تابع کړی د نور، والقمر او سپوږمۍ، کل یجری، دا ټول چلیږي لاجل مسمى، تر یو مقرر نیټه پورې، مقرر وخت بیا به دا وجنګي ډز قیامت بشي. الله خبر شاه خبرداردان پوهه که هو العزیز الغفار، غزور ورو بخون کې. آیت هو حل تقریبا په دې کې سګران نشته. مخکې آیت کې امام رازی لیکي دلیل په دې باندې چې الله پاک ته د ولد نه غ الہ دی کیو دے، کامل قدرت والا دی. داغه مسله چې ذکر شو کنه، اوس هغه سیز پیش کی چې دای سره دغه کمال قدرت او کمال استغنا ثابتېږي، چې هغه مکمل قدرت او پاور لري، هغه د مخلوقات نه بے پروا دی. په دې باندې غسه کی صفات ذکر کی د الوهیت، چې تاسو صفات د الوهیت بوتانو له بود لګنه، دا چې ازمکه اسمان نو ګوره چا پیدا کړی، دا خو الله پیدا کړی دی. چې الله پیدا کړی نه ته د الله عبادت کوه کنه، ته بوتان نه ولګي، هغه څه کار کړی ما ته خو شپه ورځ الله اړي راړي دی بوتان اړي راړي چې تر بوتان عبادت کوي په دې طریقه باندې دا کوي. ها خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. خپل ځان اوصاف بیانې صفت ځان استای الله، هغه کول شي، هغه خالق دی. امام طبری اختصار سره کوي چې دا ورځ پشپرا خوري، شپه پر ورځ باندې خوري، لکه څنګه چې الله فرمایي یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بس هغه تفسیر پر دې ختم کړی. سمرقندی خلق السماوات والارض بالحق، یعنی للحق، الله د حق د لپاره پیدا کړی، د باطل لپاره او د بل څه لپاره عبث نه دی پیدا کړی. قرطبی وی هو القادر على الكمال المستغني عن صاحب الولد، هغه قادر علی الکمال، لیک سره د کمال قادر قدرت لري، د صاحبه یعنی خزا ولد او د نازولینا، هغه مستغنی دی، د حاجت نشته دی. دا دغه اوصاف دي چې خلق السماوات والارض، دومره لوی کار هغه کړی په زوی په خدای سکی. یکور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، شپه ولی پر ورځ باندې را خوري کې زور اوري کې. مجاهد دا معنی کړی یدهور اللیل علی النهار، یدهور چرګه ہے، یدهور دهر کنه، یدهور النهار علی اللیل. مقاتل یکور معنی یسلط، مسلط کی شپه پر ورځ او ورځ په شپه. هغه دا چې یو کمزوري کې بل په زور اور کې، یو رو بوزي بل راولي، رو تیار راځي رڼا دغه کیږي کنه، رو رڼا راځي، رو بیا تیار راځي. قلبی یکور معنی یزید من النهار فی الليل، یو اوګدی او بل لنډی، دغه ټیک ته بس یو نه واخلي بل نه واخلي، ټیم یو کې داخل کی 5 بجې ماخام کیږي، نور کله 2 بجې ونی بجې ماخام کېدو.
د دې ټایم هغې له ورکړه د هغې دې له ورکړه او یو خبره ده بس. یدخل هذا على هذا ابن قتیبه وی واصل التکویر اللف، تکویر اصل کې ویلی شي راغونډول، ومنه کور العمامه د عمامې د پټکي هغه یو دغه چې ودلې توکي که نه. التکویر دې ته مې طرح الشیء بعضو علی بعض، بعض چیز بعضې ته را پرېښودل، رابغول، رابغول، راوې بغوله. طرح الشیء بعضو علی بعض، سامان بل لرو بغې د بل د پاسې کې د هغې ته مې کور المتاع. وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر، امام طبری وسخر الشمس والقمر لعباده، د خپل حکم تابع کړي نور او سپوږمۍ د خپلو بندګانو لپاره، د دې لپاره چې دوی په دې باندې د کال او د ورځې حساب کتاب کې شپه ورځ پې ورته معلومېږي. په دې سمرقندي وایي ذلل ذو الشمس والقمر للخلق، د نور او سپوږمۍ رڼا یې تابع کړې ده د خپل حکم د مخلوق د پیدې لپاره، د دې د معاش د مصلحت لپاره طبري وي. ای بالطلوع والغروب لمنافع العباد، د بندګانو د منافع لپاره، فایدې لپاره، د دې پر اخوتو پرېوتو کې پیدې د خلکو. کل یجری لاجل مسمى، دا ټول روان دي چلیږي لاجل مسمى تر یو نیټې مقرر پورې. سړی ودې شوی دی لکه کل ذلک یعنی الشمس والقمر سات شوی، کل ذالک دا ټول شمس او قمر ته اشاره ده، کلن دا ټول یجری چلیږي روان دي لاجل مسمى الی قیام ساعت د قیامت مقدرو پورې، دا ټول چلیږي دا نظام به رواني ښه لاجل مسمى تر یو نیټې مقرر پورې. هغه دا جنور او سپوږمۍ دا به رواني چې هغه لا وخت پوره شي نو ستوري به روغورځېږي. اذا الشمس کوورت نور به راغونډ کړی شي، واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، هغې ته اشاره څوک داسې وایي. خو څوک وایي نه کل یجري لاجل مسمى، کمزور قول دا دی چې ان لکل واحد منهما منازل، دی که د هر یو څیز دپاره نور په خپل مدار کې ګرځي، سپوږمۍ د خپل اجل مسمى دغه دی وایي. ده ته یې نښه راښکلې ده، دی په هغې باندې ګرځي، دی د هغې نه خوا دېخوا کېدی نه شي. خپل ټایم ټیبل او خپل لاین کې چې خلکو ته څوک ورته څه وایي ما نه خو نانوم یې دی او جنا خپل مدار کې دی ګرځي، دی د هغې نه وړي نه ګورې ښه الی اقصی منازله. ښه قرطبي هم دې خوا تللی ای فی فلکه، خپل مدار کې چکر وایي پوه شوې، الی ان تصرم دنیا تر دې پوه چې دنیا خرابه کړی شي ورځ د قیامت پې کله چې به دا روغورځېږي. یا څوک وي د د راختو د پرېوتو پورې چې کوم مقرر ټایم دی نو هغې پورې به دې ګرځي. الا هو العزیز الغفار، الله ځان خبر کا چې یقینا غذا ته هغه الله چې دا کارونه کوي. مخلوق دپاره دا دومره انعامات یې په مخلوقاتو کړي، نور او سپوږمۍ ستا دپاره لګیا دي، دا دومره لوی نور زما ستا دپاره لګیا دا سپوږمۍ زما ستا دپاره چې مونږ عبادت وکړو د الله پاک. سوچ کوه العزیز هغه زورور دی، څوک چې د الله مخالفت کې هغه ته انتقام اخیستی شي په دې قادر دی. عزیز دغه معنی. الغفار بخون کې د ګناهونو کله چې انسانان بندگان توبه وکړي، څوک چې توبه ونه وکړي دغه دپاره عزیز دی، څوک چې توبه وکړي هغه باندې ګورې غفار دی، ګورې رحمتونه پرې وړي. قرطبي وایي الله ګورې تنبیه دپاره ځان ګورې پوهېږه خبر شه ګورې چې الله ګورې الله وایي زه ګورې عزیز یم غالب یم غفار یم پرده اچوونکی یم بندګانو چې کله توبه وکړي د ګناهونو نه رحمت پہ کوم بیا. خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. شپږم آیت دویم دلیل عقلی و انفسي، ځان ته وګوره مړه عقل وچله ځان ته وګوره که نه، دې کې خالقیت هغه ثابتي او تصرف د ربوبیت د الله ذکر کړی. اذان څه وخت کېږي په کم کېږي. خلقکم من نفس واحده بس دوه آیتونه وایو دا ختم وایو. هغه تاسو پیدا کړی د یو نفس نه، ثم جعل بیا پیدا کړه منها دغه د جنس نه زوجها بیبي دغه حوا، وانزل لکم پیدا کړی دي ستاسو دپاره، انزل مې سمان وکړه پیدا کړي خلقها من الانعام د څاروونه ډنګرونه ثمانیة ازواج نه ته جوړه، یخلقکم پیدا کی تاسو فی بطون امهاتکم ستاسو د میندو په خېټو کې خلقا من بعد خلق په یو پیدایش ته بل پیدایش نه وروستو، فی ظلمات ثلاث په دریو تیارو کې
ذالکم الله دغه صفاتونو ول الله ربکم استاسو رب دی له الملک خاص دغه بادشاہی د لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت سوا د غنه بل سوک فانا تصرفون نتاسو کم خابلار کول شی خلقکم من نفس واحده خلقکم تاسو پیدا کړی یخلقکم من نفس واحده د یو نفس نه د آدم علیه السلام نه من نفس آدم علیه السلام د آدم علیه السلام د نفس نه ثم جعل منها زوجها بیا پیدا کړی دغه آدم د جنس نه زوج بیبي دغه چې حوا وا دغه د غس پختې نه پیدا کړم په خوای پیدا کړی ساو د پیدایش نه ابن جوزی قبل خلقکم جعل منها زوجها ستاو د پیدایش نه مخکې دغه بی پیدا کړه تقدیم و تاخیر دی وایت کړه ځکه چې مور خو د بچو نه مخکې پیدا کیږي لأن حوا خلقت قبل الذریه حوا بی مخکې دغه اولاد نه پیدا و بی پیدا کړه د پاره چې نسل او چلیږي قرطبی نسل پیدا شي وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج پیدا کړی دي ستاسو لپاره وانزل وجعل پیدا کړی ستاسو لپاره سارونه ته جوړه يرحمك الله د اوخاو نه دو دي د غواګان غوي دو دي دو انسنين ما ځنه ګډو بيزا چيلي سورۃ الانعام آیت اشاره ثمانيه ازواج من الضان اثنين من الماعز اثنين من البقر اثنين قل الذكرين اغایت خان دا اته جوړې دي چې وښ ماره ټوله خان میدان نوش ماره قران ته واضح کړی دي اوخ کا راواله بس دا غوا کو بس نور اسد یو د جنس نه دي نه بلکې داخليږي امام قرطبی وی چې اخبر عن الازواج بالنزول دلته خبر ورکو چې دا ازواج چې دا جوړه نزول ګور نزول د عبارت کې وی انزل اول لانها تكونت بالنبات والنبات بالماء المنزل دا جوړ شوی دی د خوراک نبات نه کنه نباتات کنه او نباتات چې کوم دي نه خو د بر نه داغي تنظیم شوی باران وریږي نه د تدریج ویل شي لکه قد انزلنا علیکم لباسا ویل شوی د پیداوار د تنظیم پاسمانی تدابیر باندې شیخ ودا سوي مون پاسمانی تدابیر باندې تاسو لپاره دا پیدا کړی جوړ کړی دي سو کې انزل معنا انشاء وجعل سعید بن جبیر وی خلقا او سو کوئی کمزور قول پکې دی چې کنه الله دا پیدا کړو دا ساری په جنت کې به ازمه کې ترو لګل لکه وانزلنا الحديد فيه باس شدید ادم اسلام چې ازمه کې ترا کو دي نه هغه سره اوس 15 کو کړی شو کمزور قول دی خام سو کوئی انزل ماندا انزل لكم من الانعام اعطاكم الله تاسو له درکړي دي وقيل جعل الخلق انزالا خلق د انزال ویل دي دا دغه قول لان الخلق انما يكون بامر ينزل من السماء اذا چې خلق الکیږي چې د برنه حکم وشي سماوي حکم وشي الله وکي نه اله وشي پیدا کیږي کنه چې الله ساروي پیدا کاو کنه خو اسماني حکم نازل شراغ نه ځکه انزل ویل دي دا ټول اقوال قرطبي لیکلي دي دا تپوس ابو اتوار درس کړو نو بیا جواب ته مونږ کړمو فالمانا خلق لكم كذا بامره النازل پیدا کړی تاسو لپاره پلان کې سیس پاغه آسماني حکم يخلقكم في بطون امهاتكم ګور یو سی ذکر کو ساروی د چا پیرو ګوره وختي وي برو ګور ازمه آسمان ته ګور دا ما پیدا کړی دارو د شپه نور اوس بوګمه اوس چا پیره جو ګور نو غوابې میخه وي دغه سيزونه دا ما پیدا بیا ځان ته ګوره يخلقكم في بطون امهاتكم هغه پیدا کوي تاسو هغه تاسو پیدا کړی تاسو د میندو په خېټو کې خلقا من بعد خلقین د پیدایش نه پس دبل پیدایش یو پیدایش په یو پیدایش پس دبل پیدایش نه تاسو ابتدای کړی د خلکو تاسو د مور په خېټو کې دا ته هغه پیدا کړی خدای مور خېټه کې ته هغه پیدا کړی خیال دې ته بیا یې چلته کې بوت تاو پلان کی ته ولی ته سجده کې هغه ته خدای وې ولې وته وې ته هغه پیدا کړي ک الله پیدا کړي دا څه وته وې ته دا اولیاء او کاهدان جوړ کړی د غلط نظریات کنه خلقا من بعد خلق پيو پیدائش پس دبل پیدائش نه هغه دا چې نوت بیا علقه شي بیا مضغه شي بیا عظام شي بیا دا ګوډي واغوندي بیا بل شکل بس ماشوم روزي کنه سو ګوي چې دا مین دو خېټو کې جوړو دا غنه مخکې دا آدم علیه السلام دا په شا کیو هغه شا کیو ارواح پیدا شول کنه فی ظلمات ثلاث فی ظلمات ثلاث پندرو تیرو کې هغه ول قول زیات صحیح ده نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظما
ثم لحمه ثم انبت الشعر په خبرو چې نطفه علقه شوه مضغه شوه هډوکي شو بیا ورته دغه څیز واچوه بیا ویښته روختل دا جمهور قول دی او خلقا فی البطون من بعد خلقکم فی زهر آدم علیه السلام په شا کې چې کوم اسد ابن زید قول دی چې دا الته بیا د الته نراغ روح دې پلار او مور تراغ دا غینه پیدا شي ټیک تا غو می خو زیات صحیح فی ظلمات ثلاث سره بسکه اکثر مفسرین دا ځوي نو مونږ وایو که هغه واخلې نو صحیح دی چې دلته راشي د مور په خېټه کې دغه سيزونو کې ټایم نه تیری دلته به باډي سټرکچر نه جوړیږي ټیک د روح بیا مخ کې پیدا وي روح بیا مخ کې پیدا وي خو دلته کې خدای د مور په خېټه کې ټایم تیری کنه الته کې خدای د باډي جوړیږي کنه درو تیرو کې بیا پروت کنه ټسه نه راځي فی ظلمات ثلاث پدریو تیرو کې پیدا کړی دا خلقا من بعد خلق چې هغه کړی دی نه پدریو تیرو کې وي فی ظلمت البطن د خېټه تیار او ظلمت الرحم او د رحم تیار او دغه کا سوړې او ظلمت المشیم او دغه سپینې نری کا سوړم تیار او په دې کې دنه دریو تیارو کې دنه جوړ کړي ناغه ته تیار او رڼا نشته د خو ماته د تیار دي خبر اور سره خو الله دې کنه جمهور دغه وی ها ابن زید هم دغه وی ابو بیدوی چې انها ظلمت صلب الاب بالقول لبگجی ظلمت تغا صلب الاب د پلار شاده و ظلمت بطن المرأه او د زنانه د خېټه تیارا و ظلمت الرحم او د رحم تیارا ابن جوزی وی مشهور قول دغه د چا پکې د ظلمت الرحم په ځای د ظلمت المرأه په ځای باندې ظلمت الليل ویل دي بطن المرأه په ځای ظلمت الليل ویل د شپې تیاره هو القول الاول اصح اولنی قول زیات صحیح دی نو امام قرطبی دا پوینټ لیکلی دی ها چې لا تمنعه ظلم دغه په کار کې ګوره تیاره رکاوټ نه جوړیږي لکه څنګه چې مخلوقات ته تیاره رکاوټ راځي هغه ته ګوره تیاره رکاوټ نه دی ذالکم الله ربکم دا کارونه ولستاسو رب دی دا کارونه چې کوي هغه ستاسو رب دی تاسو وایي د نور سيزونو عبادت کوي چې هغه نه ضرر رسول شي نه نقصان رسول شي له الملک خاص دغه لپاره اختیار دی بچای دا غدا مطلق اختیار دغه دی بل چا لغه اختیار نه دی ورکړي لا اله الا هو نشته لایق د عبادت سوا دغه نه فانا تصرفون تاسو کم خاور لیکيږي اړو لیکيږي دغه د عبادت نام تول وړي د بندګانو عبادت تول وړي دا غسیز عبادت تول وړي چې غنه نقصان درکې نه فائدہ درکې تاسو ولې په الله دروغ وای وای دا توحید نه وړي بل خوام بلایت نه کور کیږي هم آسان ده هونه کیږي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم خپ اهتمام نازل کړي شوی دی دا کتاب دا قران من الله د الله طرفا چې زور او حکمتون والم ان انزلنا کن موږ دا نازل کړي دا قران الیک تا موږ نازل کړي الیک الکتاب تا دا کتاب بالحق دا حق کار کولو لپاره حق دا جفعبد الله نه عبادت کو الله لا مخلصا له الدين خالص کون کیا دا غدا لپاره د عبادت هغه سره عبادت کې څوک مشرک وا الا لله الدين الخالص ځان خبر کا پوښا یوه د الله لپاره خالص فرما برداری دا خالص عبادت وکي والذین اتخذوا کسان چې دی غنی من دونه سوا دا الله نه اولیاء نور کارسازان منلی دي کار جوړون کې نور خدایانه جوړ دي ما نعبدهم دا مشرکان دا غی بوتانو دا اغه اولیاء بارکی وي چې موږ د دې عبادت نه کوی لا ليقربونا مگر په دې نظریه کو چې دا بوتانو دا نیکان به موږ نزدیکی لله الله تعالی هغه روح دی بوتان نوزي نو موږ هغه ته وایو نه الله ته زلفا په نزدیک ولو دا غلط نظریه ان الله یقین الله يحكم فیصله بکی بینهم دی درمیان زو فيما باغس کې هم فيه يختلفون چې دی بګي اختلاف کوي ان الله لا يهدي یقین الله نه کامیابوي من هو کاذب نا سوک چې دروغ جنوي کفار او ناشکر وي یو ځل بس سوک غوپه کې بیا هر وخت نه شو غوپه کوله ها الله پاک نه کامیابی لو اراد الله کجر الله وختم ان يتخذ ولدا جنازول جوړ کی لستفان خامخا غره کړي به مما يخلقو دا غچانا چې هغه پیدا کوي ما یشاء هغه چې خوخ شي ابزان به نه دوی جوړ کړو کنه چې نه دې جوړ کړي ته ولې جوړي
سبحانه هغه د نازولو پاک دی، هو الله الواحد القهار، هغه الله یو دی، نازول او شریک وزر نشته، القهار او زبردست دی. تاسو زبردست خلق السماوات والارض، چې هغه اسماء زمکه پیدا کړی دي، دی خلقو څخه کړی دي چې ټول عبادت کوي بالحق، د حق کار کولو لپاره. یکور الليل غرا غړی شپه علی النهار پر ورځ باندې، و یکور النهار را غړی ورځ علی الليل په شپه. وسخر الشمس د ځان تابع کړي نور والقمر وسوګمه کل یری دا ټول چلیږي لاجل مسمى تر یو مقرر نیټه. الله ځان پوهیږي هغه عزیز او غفار دی. خلق کوم هغه تاسو پیدا کړي من نفس واحده، د یو نفس نام بیا پیدا کړی دغه جنس نه بیبي دغه، او پیدا کړی ساو د بارا ډنګرو نه اته جوړم، هغه پیدا کی ساو د میندو په خېټو کې د یو په یو پیدایش د بل پیدایش نه وروسته په دریو تیرو کې. ذالکم الله دغه صفاتونه والا الله تاسو رب دې دغه د بارا بعد شهید نشته لایق دی عبادت سوا دغه نه بل څوک نه تاسو کم خابلار کول شي. سبحانك اللهم